बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ډیر عظیمه میاشته ده، د رحمت و برکات میاشته ده. ویلي څه د هغه میاشته ده څه پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رب ذوالجلال محضر کې فرمایش وکړو چې پروردگارا تا عیسی پیغمبر ته مائده ورکړه، خوراک آسماني د ورته عطا کړو. د ما امت دپاره د څه شی مقرر کړی دی؟ د ما امت دپاره ته څه شی تا هغه هدیه نیولي دی چې د ما امت ته شامل حال شي؟ رب ذوالجلال ارشاد کوي حبیب د ما عیسی پیغمبر امت والا ته ما مائده ورکړه، خوراک آسماني مې ورته عطا کړو، چونکې هغوی شکم پرست و، هغوی خوراک سره زیات محبت کولو. ای حبیب د ما د تا امت خدای پرست دی، د تا امت ته ما ماه مبارک رمضان عطا کړلو، یعنی 3 دهه اول 10 روژې، بیا 10 روژې، بیا 10 روژې. دغه ماه مبارک رمضان یا رسول الله د تا امت ته ما عطا کړو. لویه هدیه ده، دا هدیه الهی و آسمانی ده. خب دی کې اول کوم 10 ورځې دي، دا د رحمت 10 ورځې دي، ځکه پیغمبر اسلام عظیم پیغمبر فرمایش کوي چې اوله رحمه، د دغه میاشتې اول رحمت دی. دا 10 ورځې چې نن 9مه روژه دی د متاسو، یا د 8مه روژه دی، یا 9مه روژه، 10مې روژې پورې د پروردگار عالم دغه شپو ورځو کې د خدای رحمتونه نازلیږي. متاسو کوشش وکړو چې د خدای دغه شپو ورځو کې رحمت د مو شامل حال شي. بس عظیم پیغمبر فرمایش کوي چې اول د دغه ماه مبارک رمضان اول 10 ورځې هغه دی رحمت، بیا 2مه دهه یعنی 2م 10 ورځې، 10 نه واخه 20 ورځو پورې چې کومې 10 ورځې دي هغه د مغفرت ورځې دي. اخیری کې چې کوم 10 ورځې دي 20 نه واخه 30مه پورې هغه د اجابت 10 ورځې دي چې رب ذوالجلال انسان څه وغواړي هغه اجابت مقام ته رسیږي. یا د اندی روایت په اخیر کې دی صلعتکو من النار، یعنی خدای د بندگان د جهنم ور نه آزاد کوي د اخیری 10 ورځو کې. بس څومره عظیمه میاشته دی چې اول 10 ورځې د رحمت دي، 2م 10 ورځې د مغفرت دي، 3م 10 ورځې هغه د اجابت و د جهنم ور نه آزادي دی. مو انشاءالله کوشش وکړو دغه شپو ورځو کې دغه عظیمې میاشتې کې چې د خدای میاشته دی، ځکه رب ذوالجلال هم فرمایش کوي چې الصوم لی و انا اجزی به، چې روژه ایما دی، روژه ایما دپاره دی و زه به جزا ورکوم. دغه روایت کې زه صرف 2-3 جملې عرض کوم چې څنګه پروردگار عالم دی چې الصوم لی، آیا نور عبادات د خدای نه دی؟ آیا المونز و صدقات و حج زکات آیا د خدای سره تعلق نه لري؟ ته صرف روژې په باره کې چې دا روژه ما دپاره دی. ها، نور عبادات هم الله سره تعلق لري، خو نور عباداتو کې ریا کیدای شي. کیدای شي المونز انسان څه ډیر کوي، شپې تهجد ته پڅیږي، ورځې لمونځونه کوي، د کې ریا راتلی شي. حج ته ځي، حج کې ریا راتلی شي. زکات ورکولی دی چې انسان پیسې ورکوي، چا په مخ کې د کې ریا راتلی شي. څومره عبادات دي هغوی کې ریا شیبه شته دی، ریا راتلی شي، مګر دا صرف روژه دی چې د کې ریا نشته. ویلې که چیرې زه روژه دار یم څو پورې خپله بیان ونه کړم بل چاته پته نه لګیږي. بس دا روژه خالص الله دپاره دی، ځکه پروردگار عالم دی روایت کې دا فرمایش کوي چې روژه ما دپاره دی، زه به جزا ورکوم، یا د قدرت سره به زه جزا ورکوم، یا خپله زه جزایم. ځینو ځایو کې چې و انا اجزا به، خپله جزایم زه، پروردگار عالم فرمایش کوي. خو بس دا د رحمت میاشته دی.
دوستانو سوچ وکړو د میاشتې کې څه انشاءالله دا میاشته مونه خالي لاړه نشي ویلې کله څه د عید ورځ راشي که دا میاشته مو ټوله په جوه ساتلې وي عیده پورې نه عید په ورځ انسان که د عید المنځه دپاره روان شي یا لباس واغوسته وي ښه روغ جامې واغوسته وي نو انسان فخر کوي څه تیر شوي 10 روژې ما ساتلي دي هغه انسان حق لري څه هغه عید مناو کې انشاءالله